دا چې کومه ښځه اوس تاسو نیولې ده دې د خپل خاوند له په خوښه واده هغه کړی. د هغې د بیان مطابق هغه وایي چې دا دویم واده ورته ما په خوښه کړی دی. د دې دویم واده خرچه هم ټوله مونږ برداشت کړې ده. د دې ورور په انګلینډ کې دی، نو هغه وایي چې یاره دا خرچه زمونږ د دغه باندې شوی دی. دا دویم واده چې کوم دی دا زمونږ په خرچه باندې شوی دی. 40-42 سال د ایج او د دغه نه واده کړو د شاکوټ نه واده کړو، منور لوري کړي وه او د واده تقریبا 15-16 سال شوي. د ماشومان نو دی به کله 4 صدۍ کې کله به دلته پاتې کېدو. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران لیدونکو اوریدونکو ستاسو قربا نواز منګل یم. ډسټرکټ نوشهره تانا جلوزی سټیشن هاوس افیسر جمشید خان، چیف انویسټیګیشن افیسر نیک زمان خان را سره موجود دی او د دې دا ټول کم سټاف ته دا تاسو کتلی شئ. د دې یو څو ورځې وړاندې یو مړر شوی په کوم کې چې په کومو کسانو باندې داویداري شوې وه هغه ملزمانو پورې د جلوزی پولیس رسېدلي دي او هغه په دغه جرم کې چې کم ککړ ملزمانو هغه یې نیولي وو. تاسو دا اینې تاسو ته مخې ته هم راځي دا څیزونه اوس ډېر زیات عام شو چې خاوند ښځه قتلوي او ښځه چې کوم دی خپل خاوند وژني. نو همدغه شانتې یو پیښه مخې ته راغله چې په دا کمو کسانو داویداري شوې دی یا په دې باندې کم تور د چېرې وي دغه ښځو چې کم دی یا رور ورسره میلاو شوی دی او دغه د خپل خاوند دی وژلی دی. دا واقعیه څه ده، پیښه څه ده، د دې شاته محرکات څه دي؟ ډېره زیاته مننه جمشید خان. یو ډېره زیاته افسوسناکه پیښه مخې ته راغلې ده د جلوزو تاڼې جوریسډکشن کې. میل دا واقعیه څه دي او څه شوي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نواز منګل صاحب ستا ډېره مهرباني چې تا خپل قیمتي وخت ایستو تاسو راغلی. دا خو داسې کار شوی و چې دا وارث ولد سعادت دا چې کوم د 4 صدۍ اوسېدونکی و د په پبي هسپتال کې دا ریپورټ وکړی د زوی احمد یار تقریبا 40-42 سال د ایج او د دغه نه واده کړو د شاکوټ نه او د واده تقریبا 15-16 سال شوي. د ماشومان نو دی به کله 4 صدۍ کې کله به دلته پاتې کېدو. نو په دغه شپه باندې چې کوم دی 17-18 تاریخ شپه وه وخت نامعلوم دی دغه ځای کې په د شاکوټ په یو لاره کې مړ پروت و، چا وژلی و. چونکې دی چې کوم دی نو بعد کې چې کوم بیا دی ریپورټ وکړو نو دی دا ریپورټ چې کوم پلار یې وکړو پلار یې چې کوم دی د په ښځه خپل اوښې د باندې شعیب باندې هغې خلاف یې باقاعده داویداري وکړله او موږ چې کوم دی چې کله مقدمه رجسټر شوه نو موږ په موقع باندې هغې نه پس دغه دواړه ملزمان چې کوم دی نو موږ اریسټ کړل. دا چې کوم تن دی مقتول دی پولیس چې څه ټایم هلته لاړو نو دا شپې ټایم و که د ورځې ټایم دا واقعیه مخې ته راغلي و څو ډزه لګېدلی و؟ نو دا خو چې کوم دی نو شپې وخت نامعلوم و، پته نه لګي وخت نامعلوم باندې دی مړ پروت و او دی چې کوم دی نو بیا په هسپتال کې ریپورټ وکړو دا یو ډز لګېدلی و. دا یو ډز لګېدلی و؟ بالکل یو ډز لګېدلی و. دا دلته کې د څومره وخت نه پاتې کېدو جمشید خان؟ نو دی خو چې کوم دی نو د واده 15-16 سال دی به زیات 4 صدۍ کې چې کله کله به دلته راغی پاتې کېدو. هلته دویم واده هم کړی کله به هغې ښځې سره کله به دلته بیا راغلی پاتې کېدو. اصل جمشید خان دغه څیزونه عام نه شو چې دا خاوندان ښځې وژني اوس ښځې هم راپاڅېږي خاوندان وژني. دې کې مو سره د دې ورور مرسته وه؟ نو بالکل هغې چې کوم ریپورټ کم کړی دی نو وایي چې خامخا ښځې چې کوم دی نو د ښځې په ایما باندې ورور چې کوم دی دا کړی دی نو بس کو هغې دا ویلي چې دا د مستوراتو کور کې تنازع وه. نن سبا اکثر چې کوم د 2 ودونه یې کړي دي ښځو مزو منځ کې خامخا د کور ګریلو مسلې وغیره وغیره چې راشي مستورات نو مې وي بیا اسکر سړی تنګ شي دا شی ته جوړ شي. ښه نیک زمان خان تاسو خپل هم د دې تفتیش کوئ دا چې کومه ښځه ده ویل کېږي د چېرې په ده باندې دا تور د خپل خاوند یې وژلی دی د رور په مرستې سره. د دې د واده څومره وخت وشو دا دې چې بل کم واده کړی میل دا لږ زموږ د کتونکو ته لږ تفصیل کې ووایئ. صحیح شو جی. بسم الله الرحمن الرحیم. نواز منګل صاحب ډېره مننه چې تاسو د پولیس موقف اورئ. کله چې اف آی آر وشو او اف آی آر موږ سټډي کړو نو په هغې کې د دې مقتول پلار هغه دا ویلي چې ما ته اطلاع وشوه چې دغه سفتا زوی مړ شوی دی او زه راغم او هسپتال کې و داویداري وکړه په د خپل انګور باندې او د انګور په رور باندې یعنې زبیده او د زبیدې ورورو شعیب اختر پسرانې ده د منور خان هغه ایسټو صاحب یې اریسټ کړ ملزمانه. کله چې ملزم مونږه چونکې ملزم مارس شي نو دا به بیا ته فوري طور پیش کې ملزم یې لپاره 24 غنټو دغه نشته چې دا به ته ساتې که نه نو هغه بیا مونږ روانه کا او جوډیشل مجسټریټ ته مو پیش کا. جوډیشل مجسټریټ مونږ ته یو ورځ کسټډي راکړه خو دا هدایت وکړه چې دا به تاسو په جیل کې د جیل سپرډنټ د وړاندې انټاروګیټ کوئ. هغه مونږ مردان جیل ته بوتله هلته مو انټاروګیټ کا
نو هغې په انټرویشن دوران کې ووی چې دې له خو دا دویم واده ما په خپله خوښه کړی دی، ما دې وجلو سره دله ما ووی چې زه هارټ پیشنټ یم، بیمار یم. دې په زړه کې دغه لګېدلې وه، بیټري لګېدلې وه. دا چې کومه ښځه اوس تاسو نیولې ده دې د خپل خاوند له په خوښه واده هغه د هغې د بیان مطابق هغه وایي چې دا دویم واده ورته ما په خوښه کړی دی. د دې دویم واده خرچه هم ټوله مونږ برداشت کړې ده. د دې ورور په انګلینډ کې دی، نو هغه وایي چې یاره دا خرچه زمونږ د دغه باندې شوی دی، دا دویم واده چې کوم دی دا زمونږ په خرچه باندې شوی دی. نو هغې بیا په خپل بیان کې وویل چې یاره دا 15 سال وړاندې زمونږ لو میرج شوی دی. لکه زه په هسپتال کې لیدلی وم، زه هارټ پیشنټ وم، نو زه تللی وم اپریشن مې وم، په هغې کې د یو بل خوښ کړي دي، بیا رشته شوې ده، واده شوی دی. نو دا به هلته کې وه. تقریبا دی وویل چې ما 5 سال هلته تېر کړي په تنګي کې، او بیا زما د بیمارۍ او د ګرمۍ د وجې چې کوم دی نو بیا به زه دلته راغلم. نو دی به م راسره و، کله به هلته لاړو، کله به دلته راغلو. اوس دا دویم واده چې ورته کړی دی نو به دا وایي چې بیا زه راغلم، نو دا خاوند به مې زیات تر هلته و، کله ناکله به شپې نیمې ته دلته راغلو. هغې بیان مطابق هغه وایي چې یاره تقریبا څه وخت وړاندې د ده نه دا دویمه ښځه هم مرور تلې ده. دویمه ښځه دې نه مرور تلې ده. نو بیا دې 14-15 دن وړاندې وایي دلته راغلی دی، دلته به یې رکشه چلوله، او دې دوران کې وایي ده بیا ووایي چې زه تبلیغ ته ځم. وایي ورور مې پیسې ورکړي چې زه تبلیغ ته ځې، نو ښه خبره ده. دې دوران کې بیا د ده تره ټلیفون وکړو چې یاره احمدیار ته ووایه چې ستا دویمې ښځې رپورټ کړی دی په تا باندې، او په هغه رپورټ کې ستا پلار پولیس بوتلی دی. نو وایي چې ما ورته په جواب کې وویل د مقتول تره ته چې کاکا ټیک ده چې راشي زه به ورته ووایم، خو زه ورسره ډېره نه ګڼېږم. اوس کور به خامخا څه خبرې اترې به راغلي او چې شربت شوي هغه پیکه و که څه خوږ و دغه حساب په هغې باندې، لکه ما سره خبرې اټیم بندې کړې. نو اتره ته ما په ټلیفون داسې ویلي چې زه ورسره نه ګڼېږم او چې راشو به ورته. بیا دې راغو، بیا ترې نه زما ورور هم تپوس وکړو چې یاره تبلیغ کې کوم خوا تللی وي؟ ده ورته زه تبلیغ ته نه هم تللی. ښه چې ته تبلیغ ته نه وې تللی نو تره یې ټلیفون کړی و دغه حساب بیا دا خو زړه خبره ده. نو دې بیا په دغه شپه باندې دی وایي چې مازدیګر د کپړې بدلې کړي، ویې لامبل کپړې بدلې کړي، ماښام شو، مونږ ورته وویل چې روټۍ وخوره، ده ویل چې زه روټۍ نه خورم، او بار لاړو. چې بار لاړو دې تقریبا 10:30 بجې وایي دوباره بیا راغو. 10:30 بجې چې دی راغو نو ده وایي زما موبایل وایستو، زما د موبایل دا کور کې هغه میموري کارډ پروت نو هغه میموري کارډ د ځان سره وایستو او لاړو. تلو کې ده ما ته آواز وکړو چې یاره تاسو ور بند کړئ، که فرض کړو زه راتلم بیا نو دروازه به وډبم او ګینې زه به بیا اجره کې پاتې شم. وایي بس مونږ بیا ور بند کړو چې دی لاړو. بیا سهار دا وایي چې یاره تقریبا 5:30-6 بجې چا دروازه وواله او اواز یې وکړو چې یاره دغه حساب احمدیار فلانکي ځای کې قتل شوی پروت دی. دا وایي چې بیا ما خپل رور ته لکه خور ته مې وویل چې یاره رور څه شو؟ وایي هغې وایي چې خو بره کمره کې وده دی. ما ورته چې را پایسه او دغه حساب خبره ده. نو دې بیا دا رور را پاسولی دی. بیا دی وایي چې مونږ ټول لکه ویرونه خویندې مور پلار وایي مونږ ټول دغه سپاټ ته لاړو. دی پروت و، دی مو بیا اوچت کړو د اهلیان محله په امداد سره او هسپتال ته مو یوړو. ای وایي چې که فرض کړو دا دغه مونږ کړی وی نو بیا مونږ دې هسپتال ته بیا وړو، یا به مونږ ورسره په خپله بیا هلته تلو. بیا د هغه پلار ته دی اطلاع کړې وه نو دی انتظار هلته کړی دی چې کله د هغې پلار را رسېدلی نو بیا داویداري کړې ده. نو زمونږ په تفتیش کې خو دې مطلب دا دی جرم ما ته ونه منلو. بیا دغه حساب ملزم چې کوم دی نو هغه هم دوره د کسټډي وه، ایس ایچ او صاحب هم را سره و، مونږ ښه خواري ورسره وکړه. خپل چې انویسټیګیشن څه حربي دي نه مونږ ورسره استعمال کړي، خو هغه هم مطلب دا دی جرم ونه منلو. هماغه کیسه وه چې یاره زه خو کور وده پروت یم او ما ته دغه حساب اطلاع شو. نیک زمان خان دا چې کومه ړومبۍ ښځه وه دا هم د مطلب په خوښې دا کړې وه، بیا دا دویمه ولې وکړه؟ دا دویمه ښځه دې ښځې په بیان کې وویل چې یاره ما ورته وویل چې زه بیمار یم او بچي نشم وروړی، نو تا له زه واده کوم، ګورې که خدای پاک دې آباد کړي بچي دې ته نه وشي. نو دا وایي چې تقریبا 2 کاله وړاندې ما په خپله خرچه باندې دې ته هلته په کتوزو کې واده وکړو. په کتوزو کې خو اندازه داسې ده چې دی هلته په کرایه اوسېده، لکه د مقتول پلار بیل اوسېدو او دا مقتول بیل اوسېدو که نه په کرایه باندې، خپل کور یم نو. دا بیا وایي چې یاره ګرمي وه او زما د هارټ مسله هم وه، نو زه ترېنه بیا راغلی وم کلي ته دلته. تقریبا دی به تلو راتلو چې هغه ښځې تر کمې پورې وه نو دی به داسې یو شپې نیمې ته راتلو. بیا دا 14-15 دن وړاندې چې دی راغلی دی نو د ده نه به پته لګېدلي چې یاره هغه زنانه ترې نه مروره تلې ده. دغه خبره ده.
ښه ګرانو کتونکو تاسو د زموږ ډېر زیات ښاغلي سټیشن هاوس افیسر جمشید خان خبرې مو اورېدې او چیف انویسټیګیشن افیسر نیک زمان خبرې هم تاسو واورېدې چې دغه دا پیښه سوه څنګه مخې ته راغلې وه په دې کې چې دا چا داویداري کړې ده دا مطلب د مقتول پلار دی خو لکه اوس دي چې دا کمې خبرې وکړي ډېر څیزونه داسې دي چې هغه انډر انویسټیګیشن وي باقي جزا یا سزا ورکول هغه د عدالت کار دی پولیس له چې چېرته هم ریپورټ وشي یا په چا باندې هم داویداري وشي نو د پولیس کار چې هغه ملزمانو پورې ورسیږي هغه ونیسي عدالت ته وړاندې کړي باقي بیا دا د عدالت کار دی چې عدالت ورسره څه کوي خو دغه دا واقعه وه چې موږ تاسو ته وښودله چې په دې کې یو کس قتل شوی و بې پلار دعوه کړو چېرې دا دي خپلې ښځې او دغه د خپل اوښې چې کوم دی وجلی دی خو د پولیس تاسو دا خبرې مو اورېدې چې دا کومه ښځه ده دي خپله دې خاوند ته بل واده کړو چې یاره ته دا واده وکړه دا چې کم بچي دي مطلب نه کېږي نو ستا به دا کم ژوند دی مستقبل دی کور دی دا به دې آباد شي جمشید خان ستاسو د ټول ټیم ډېره زیاته مننه تھینک یو مهرباني نواز